د کار روزګار په څه وکړو چې ما سره څه وي نو ما به کار روزګار کړو بل ته ما خیر غوښتو ته لاس نه نیو مجبور یم ځکه تاسو پسې بار بار نښتې بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو الب خان شیرپوست تاسو په خدمت کې حاضر دی کتونکو دا ورو ګورئ دا پخپه ګوډه دا تو وستا څه نوم دی ارشد علي مې نوم دی جی کوم ځای ارشد علي سړی رو یم جی څو بچي دي 3 بچي مې دي جی 3 بچي دي او جی ضرورتمند دي او جی په جی دا ما خپله دردیتوب چلیس درې خو ماشین نه سره نشته دا اوس روجره پکار دی چې موږ ځان له 100 روپۍ ګټلې ما سره ماشین څه نشته د کار روزګار په څه وکړو چې ما سره څه وي نو ما به کار روزګار کړو بل ته ما خیر غوښتو ته لاس نه نیو مجبور یم ځکه تاسو پسې بار بار نښتې کور دې شته نه جي کاری په کور کې وارث فقیر سره پروت کتونکو موږ نښتي یو په تاویلې ماویلو په دغه سیاست باندې په دې سیاست کې چې کوم دی په دې روجه کې غریبانان ډېر زیات وځپلي شو چې د کوم خیرات زکات پیسې وینم په جلسو جلوسونو باندې خلک لګوي د خلکو نه بالکل پام دغه شوی دی ګینې دلته په 400 کې د کوم ځای ته پلانګ ساپرخیلو کې ورکوټ رالوي شوی مرشد خان ټول دنیا پریجنې په پلانګ ساپرخیلو کې یو ماشين یو سلای ماشين دله څوک نشي غستې دا یو ورور د ډېر وخت نه موږ لراته دی چې کوم دنه لګېدلې څه په دې موقع په دې موقع دا وایم چې وزیر صحت ته چې کوم زما دا خواسته یا دا چې کوم داسې شتمن خلک دي کنه زما د علاج وکړي دلته کې بار چې کوم دي زموږ یو کس دی هغه وی چې زه د علاج کوم خو بار ملک ته کینډا ته ما ته ځان در وسوه دلته بس علاج وشي او ځل کې چې کوم په دې ګرانه کې دلته کې راغلی ما وړو پسې دا موږ په کور کې وړو نشته سبزي خدا نه ګرانه چې بعد اغشتې نشو بس د قصاګه او دغه پیته سره خرو نور خو چې کوم داسې وسم نه کیږي او دا شتمن خلک دي کنه زما سره امداد وکړي چې زما سترګو اپریشن وشي علاج مې وشي د مخکې په سترګو ټیک ټاک وم د 400 په زوړ بازار کې زموږ کور په مبارک کې چې کوم زه پر سر مې دوړه ځله کېدلې یم ما به چینجي چلوله غلو راته وی چینجي راګې نیولو دی ما ور دیا سي غپ لګي بس ما غاړه مې روان کو په دې ځای تمچه کې اخی ده په دې ځای وشتم په ګولې پر سترګ رانه وته ده یو غزار په دې ځای وشتم په دې ځای وته ده نو خدای پاک د مرګ نه بچ کړم خو دوه سترګو نظر مې لاړ دوه سترګو نظر دې لاړ مونږ د کوم وخت راځي دا چې کوم نه الب خان شرپول زدا ته 13 کال واسه راځم او چې سانه وسته د امداد کیږي ما سره پوره مرسته امداد کوي او چې کم داسې ما شتمن خلک ما ویني او आवाज ما اوري ایتم زما دا خواص داسې ډېر بیوس او غریبانان او یتیمان او معذور خلک پي ای سره تاسو پوره امداد وکړئ خو په اجر به خدای پاک په دوانو جانو تاسو له خدای پاک درکې او په دې حالاتو کې بیا کور ولم پرې خو دې ګنتا وادم تازه کړو زما واده کړو نو ما چې کم نه ما چینچی ما چلوله نو پاتې زه پسترګو لګیدم چینچیم را په علاج باندې چینچیم خرڅ کړی پای ما لګ ډېر علاج شو او کورودان مې و نو هغه کورودان هم ز پرې غوستم یو لور مې هغه مرنه په سلام ورځ باندې وفات شو او اوس چې کم دی نو نه خپلوان چې کم دی لاس را کوي نه مرګري لاس را کوي او دا چې کم دی نو هر چار چار بسلات ما واغشته مشران متل کې چې لاس ما چې وغاړي راځي ستا موبایل نمبر څه دی زما د موبایل نمبر دی 0311 9611 554 صحیح راتونکو علاج کیږي خو بهر ملک بابا تاسو نوم دی انزرګل صاحب د کوم ځای یره موږ خو جمټو څو بچی دي 15 ګټه وټه رسدا ګټه وټه مې مدار چې ګوت لنون کو خواري مزدوري کې کوم ها کور د خپل دی نه نشته توپان صاحب راشه نصرت حسین توپان کتونکو زمونږ یو ډېر تکړه سینیر جرنالیست په پینځانې چې کله اخبار وکړه په پینځانې نو دوی باغستو هغه ټیم کې دوی صحافت کو پیښور ته به دغه ټیم کې پلی پاپا کې دوی چې کم دی نو خبر وړه دغه ټیم نه واله تر نن ورځې پورې دغه د قلم مزدور دی او زه به ده ووایم چې ډېر حساس انسان دی خو زه به صرف د دې معاشري د بېګاړ او د غریبۍ او د خلکو هغه خلکو چې هغه زکات ورکول هغوی چې کم دی نو دې ته ناست دي چې موږ له څوک راکړي په دغې به دې تپوس وکړم نور دی انتخابي ضرورتمند دی توپان صاحب څه به وایي بسم الله الرحمن الرحیم الب خان وروره ډېره مننه لکه تیر شویو کلونو په نسبت په دې کال کې تا خپلې هلې ځلې روانې کړې دي
موجوده حالات خو داسې دي مهنګایي دومره اسمان سره خبرې کوي چې یو سړی د کور نه بازار ته راوچي یو شی والي نو دویم شی د وسه نه کېږي پروس کال چې کوم شي په کم ریټ هغه نن سبا په ډبل او تربل ریټ ډېر خلک چې کوم دي هغه مطلب دا ځان له اخیستی نه شي د زکات او دغه خبره ده چې کومه ده نو هغه زکات هم مخکې خلکو چې به یو سړي چا له 2000 روپۍ ورکړي په هغې به ډېر کار کېده اوس چا چې 2000 روپۍ ورکولې هغه سړي اوس 1500 روپۍ ورکوي نو په هغه 1500 روپۍ د هغه څه نه کېږي دی خو ورسره د حکومت هم ډېر لوی غفلت دی په دې ملک کې احساس پروګرام چې کومونه روانو نه عمران خان چې په کومه ورځ د هغې نه یو ورځ مخکې هغه شی بند کړی دی نو اوس د دکاندارانو هم د لسه تورو ورځو په لکو روپۍ د یو دکاندار بند دي او که څوک مستحق لاړ شي نو هغه احساس هغه ورته هم نه میلاویږي ګنې هغې کې بیا هم خلکو ته به څه نه څه ریلیف و په وړو کې په غوړو کې په نورو سوداګانو کې به څه ریلیف و نو انتهایي مهنګایي ده او کوم چې مهیر حضرات دي نو هغه هم بالکل هغوی نه چې تپوس وکړي نو هغوی وایي زموږ کارونه خراب دي خو مطلب دار چې که هغه میلونو واله دي که کارخانو واله دي یا مطلب دار جایدادونو واله دي نو که د هغوی نه تپوس وکړي نو هغوی وایي زموږ هم کاروبار په ټپ ولاړ دی موږ هم چا سره هیلپ نشو کولی بالکل نو په کار دا خو دې دوران کې علب خان شیرپو فاونډیشن کار ته څه علب خان شیرپو فاونډیشن خو ما تاسو ته وویل چې د مخکې په نسبت هغه بیا خپلې هلې ځلې روانې کړي اعلان کې د یو منظم سازش لاندې د علب خان شیرپو دشمنان هم ډېر دي او نه غواړي دا چې د غریبو خلکو ته ریلیف میلو شي څه امداد میلو شي خو بیا هم علب خان شیرپو ته زه حراج تحسین پیش کوم چې هغه د دغه خلکو پروا نه کوي او بیا هم په میدان کې ولاړ دی او د خلکو خدمت کوي نو زه ورته بار بار حراج تحسین پیش ډېره زیاته مننه کتونکو یقینا یو ډېر غټ سازش چلېده خو د هغې باوجود په دغه رمضان المبارک کې زموږ روزاني صاحب سره خپل وس مطابق غوړي دال یو څه بل څه دا ورکو نن هم سهار راتله ما څه لږ پریشان او مودر به راته کال کو خو ده ته ما وایي چې زه به 400 ته درځم خو ته ما دفتر ته راځې نو ډېر زیات پکړېږي نو بیا چې کال وکړو نو ما ورته هلته کې راشه دغه دوران کې راته چا 15,000 روپۍ راولېږلې او وی ورکه خلکو له نو دا نظام الله پاک چلی واله دې نه وړه واله دغه دې له وړه ورکه دې له وړه ورکه او ته به یوټیلیټي سټور ته لاړ شي که نه هغه مردان روډ باندې او د هغې نه به غوړي والې ښه صحیح ده که نه ما به ورته ویلي ما به پیسې ورکړي ښه صحیح ده دل هم ورکه دا به تا سره بورې څوک وړي دغلته یو چینچی والا به کوم دغه دا ځان سره دغه کا او هغه بله یوټیلیټي سټور نه دی نه کا ښه دا دله ورکه شابه دله ورکه هغه له هم ورکه او دغه له هم ورکه نه بس هغه له ورکه هغه له یو بوری ورکه ښه کتونکو په خپلو دعاګانو کې مې یاد ساتئ ډېره مننه خوشحاله